ډېر محترم مسلمانان، نن یو داسې ګرنټي شوټ د وظیفه راته ښیم. یقینا چې یو زنانه د هغې په ډوم نه غټه مسله الله تعالی ختمه کړله، چې هغه مسله د ویلو هم نه د محترم مسلمانانو. خو تاسو یقین وساتئ او باور په الله تعالی باندې چې انشاءالله دا وظیفه ستاسو کول به وي او ستاسو حاجت به انشاءالله پوره کیدل وي. صرف یو ورځ یې وکئ، انشاءالله د ورځو په اعتبار سره یو ورځ یې وکئ، ستاسو حاجت په الله جل شانه پوره کوي انشاءالله. ستاسو مشکلات په الله تعالی اسانوي. یو داسې دوه مبارکې وظیفې دي چې زنانه راته په خپله وي. زما لا ذهن کې دا وظیفه په خپله وم نه، صحیح شوه، نه ما چېرته کتاب کې کتلې وه، نه چېرته زمونږ پیر مرشد موږ ته راکړې وه، لیکن هغه زنانه راته وي، زنانه زما خپله داسې ده لکه وینه. هغې راته وي چې په دې باندې وظیفه جوړه کړه چې نورو مسلمانانو د تورسرو زنانو، د نارینهو، د هلکانو، د پریشان حالو، د هغوی په الله تعالی پریشانۍ ختمې کړي او د هغوی هم الله تعالی مددګار شي په دې وظیفه باندې. نو انشاءالله د هغې خوراکۍ د خولې وینا ده چې الله تعالی پې د هغې داسې حاجت پوره کړو، داسې یو بهترین حاجت چې هغه حاجت محترمو د کروړونو او د لکونو حاجتونه دي. نو انشاءالله زموږ حاجتونه خو به د هغې په اعتبار سره واړه واړه وي، لیکن هغې د خوراکۍ حاجت په الله تعالی پوره کړی. نو تاسو یې هم انشاءالله وکړئ، الله تعالی هم حاجت پوره کوي او ضرور هم پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې پردي هیوادونو کې مسافري کوي، ژوند کوي، خپل بچو دپاره، خپلو خویندو ورونو دپاره، خپلو والدینو دپاره، الله تعالی دغه مسافر او حامی او ناصر مددګار شي. دغه مسافر د الله تعالی خپلو کورونو ته په ډکو منګلو سره راوستلی کړي او د هغوی د الله تعالی حامی او ناصر شي، مددګار دي شي. کوم مسلمانان چې زمونږ وظایف کوي، الله جل شانه دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي او مالک الله جل شانه دې ورته دې وظیفه کې برکت واچي. انشاءالله دا ډېره برکتي وظیفه ده ښه، ځکه چې د هغې زنانه حاجت په الله تعالی پوره کړو که نه، نو به زما خو الحمدلله مخکې د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې یقین دی. الحمدلله د الله تعالی سره مې مینه ده. الله تعالی دې مزید سیوا کړي، زما مینه ده او ستاسو دې هم سیوا کړي. خو لیکن زما یقین دی انشاءالله چې ستاسو به الله تعالی دې وظیفې سره حاجت پوره کوي. نو دا وظیفه انشاءالله طریقه یې واورئ، نوره خو اسانه ده. حسبنا الله ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا بالله. یقینا چې دا یو داسې بهترین وظیفې دي که نه، چې انشاءالله ډېرې زیاتې بهترینې دي، چې دې کې هېڅ شک نشته دی، د قبلېدو د نه قبلېدو هېڅ شک پکې نشته دی. نو دا وظیفه تاسو وکړئ. ګوره طریقه کار یې دا دی محترم مسلمانانو، چې د هر یو څیز خپل خپل طریقه کار وي که نه، صحیح شوه که نه. ګوره که ته مثال په طور یو کور له کاریګر راولې که نه، ترکاڼو له راولې، هغې کې ترکاڼي نه وي، د رنګ کار پکې، نو د رنګ کار او ترکاڼ دا خو یو نشي کېدلی. نو هر یو څیز دپاره بیل بیل هنرمند دي، بیل بیل طریقه کار وي. نو دا وظیفه هم محترم مسلمانانو که ته اوس یو حکیم له لاړ شي، هغه ته وایي چې ما له وظیفه راکړه، نو به تا ته وایي چې تا له زه څه وظیفه درکړم، ته ما نه د ویو وغواړه، د سر درد وغواړه، د بچو دپاره وغواړه، بل څه وغواړه. ډاکټر له لاړ شي، هغه ته وایي چې ما له مثال په طور ما له کور رنګ کړه، نو به ته وایي چې تا له زه کور نشم رنګ کولی، زه به تا له علاج کوم. نو د هر یو فیلډ دپاره او د هر یو کار دپاره الله تعالی مختلف انسانان مختص کړي دي او د هغې زندګۍ کې دغه علم ورته ورکړی، چاته فلسفه ورکړې، چاته یو څیز، چاته بل څیز. الحمدلله الله جل شانه موږ ته دې کې څه ناڅه حکمت راکړی، څه ناڅه تجربه یې راله راکړې، پوهه یې راله راکړې. الحمدلله علی کل حال. انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. دا عمل تاسو خامخا وکړئ. طریقه کار یې دغه دی محترم مسلمانانو، چې بهترینه طریقه دا ده چې انسان د تهجد په ټایم کې وظایف کوي، ځکه دغه وخت کې هغه مالک نه دی محتاج چې پیدا کړي. الله جل شانه اسمان مبارکه ورته راځي، یا مفهوم یې داسې دی چې فرشتې راځي او اعلان کوي څوک حاجتمند شته، څوک بیمار شته، څوک ګناهونو معاف کولو والا شته چې زما ګناهونه دې معاف شي. مختلف قسمه نداګانې اوازونه کوي. نو بهتره خو دا تهجد ټایم کې وشي. لومړی تهجد وکړی شي، بیا دا وظیفه وکړو. تهجد ټایم کې نه وي، نو بیا د مازدیګر او د ماښام
ترمنځ دا ټایم نه دی مازدیګر دا هم ډېر مبارک ټایم دی ځکه دې کې فرشتې هم بدلیږي ډیپټي بدلیږي عملنامې یعنی د عملنامو چې کومې فرشتې د کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون هغه بدلیږي دغه ټایم بهترین دی که دغه نه وي نو بیا محترمو د ماسخوتن د مانځه نه پس چې کله ټول خلک ارام شي تاسو هم په ارامه شئ انسان فارغه وي که نه بیا موبایل کې ګوتې وهي نو موبایل خیر دی چوټي وکړئ په دغه شپه باندې او انشاءالله دا وظیفه انشاءالله وکړئ یو ورځ یې وکړئ که یو ورځ کې حاجت نشو 2 3 4 5 تر 2 ورځو پورې یا تقریبا 14 ورځو پورې یا 21 ورځو پورې خامخا ضرور دا وظیفه وکړئ لومبی خو ګوره الله تعالی تاسو ته ما ویلي چې الله تعالی په یو سیکنډ کې هم د انسان حاجت پوره کولی شي دې کې څه شک نشته الله تعالی په نیم سیکنډ کې پوره کولی شي خو د الله تعالی عادت مبارک دا نه دی الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري دې کار کې خیر شته نشته موږ خو بس څیز غواړو ګوره موږ هر څه غواړو د الله تعالی نعمتونو دومره راباندې دي هر څه د الله تعالی نه غواړو چېرته هم شکر وینو چې الله شکر دی په دې نعمتونو الله تعالی ویل ان شکرتم لازیدنکم شکر وباه زیاتوم درله خو موږ د هغې باوجود یو نعمت نه میلاویږي دنیا را نعمتونه یې راته راکړي په هغې شکر نه وباسو که یو نعمت راته میلاو نشي یا خاون یا مثال په طور رشته یا بل یا کاروبار یا قرض نو په هغې باندې موږ بیا ناشکري کوو لهذا ناشکري مه کوئ ښه ناشکري ډېره زیاته غټه عظیمه ګناه ده ښه د الله تعالی نو بیا تاسو محترمو هر ټایم چې کوئ بس تاسو ته ما وختونه وښوده خو تاسو به یې لومبی 11 کرته ها 11 کرته 11 درود ابراهیمی موږ چې کوم مونځ کوو اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللهم بارک علی محمد دواړه ها دا به تاسو 11 کرته بیا 314 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا بالله ډېر په ایمان په یقین په اخلاص په توجه په دهان په اودس کې خبرې پکې چا سره نه کول 314 پیرې بیا ترې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي وایي بیا چې کله موږ دعا غواړو که نه نو تاسو خیال کړئ اکثر خلک دعا د سره غواړي او حدیث مبارک راځي الدعاء د الفاظ داسې دي که نه یعنی عربی الفاظ زما ذهن نه وته خو دا دعا نه دا د عبادت مغز دی مغز مازغه در چا خوښي که نه نلیم در چا خوښي موږ پسې ګرځو نو الدعاء مخل عبادت کو داسې الفاظ دي که نه الله دې کمی به شی معاف کړي نو دا دعا د عبادت مغز دی دعا چې کله هم تاسو غواړئ که وظیفه کوئ او که نه کوئ نو دعا نه مخکې وروسته خامخا درود شریف وایي هر یو درود شریف چې وي یو پیره وایي خامخا وایي نو دې کې دا برکت انشاءالله درود شریف الله تعالی قبول کړی شوي دي درود ها او کله چې انسان درود وي رحمتونه پرې نازلېږي نو چې کله انسان په رحمت غوښتلو کې دعا غواړي په ده رحمت راغوړېږي او دی دعا وغواړي نو الله تعالی یقیني خبره چې الله تعالی دعا قبلوي محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله خامخا وکړئ ما عاجز فقیر ګناهګار ته هم دعاګانې کوي چې الله تعالی زموږ هم حامی و ناصر مددګار شي زموږ مشکلات هم الله تعالی ختم کړي هر سړی مشکل لري هر سړی پریشانی لري الحمدلله په دې وخت لاک لاک کروړو اربهو د شګو د پاڼو نه سیوا زه د الله جل شانه شکر ګزار یم الحمدلله علی کل حال اللهم اعنا علی ذکر